چې نه یوازې په پښتنه منطقه بلکې دنیا کې ملټی نیشنل کمپنیز چې کوم سی اوز دي نو یو څو څیزونه هغه په خپل ذات کې ساتي. یو خو د کمال ایمانداري مخلصي، ایمانداره سړی مخلص سړی ما کله ناکامه نه دی لیدلی. دویم حاجي صاحب که تاسو ترقي کوئ که نه په خپل وجود کې به 3 فیکټریانې یا 3 انډسټریانې ساتئ. اولنۍ انډسټرۍ څه شی ده؟ مازغه چې دي مازغه په سر کې به د واورې فیکټري ساتئ. د واورې مازغه به دې یخي ټول عمر. په زړه کې به د سریا یا سټیل میل ساتئ، زړه به کلک ساتئ، بې حوصلې کېږئ به نه. او ژبه یا خوله چې ده نو په دې کې به شوګر میل یا د چینۍ فیکټري ساتئ. دا 3 څیزونه نه دي، مازغه یخ، زړه کلک او ژبه خوږه. د چا داده هم تاسو به یې نشئ ناکامه کولی. خفه کېږئ مه، په د پښتنو مازغه ګرم دي، زړه یې موم دی او خوله چې ده نو هغې پورې د بزوګرو تبرګۍ ده. بیا وایي مونږ ترقي نه کوو. حاجي صاحب خاورې به ترقي وکړي چې لطیفه مونږ ته نه وی ګوړه نه راځي. ترقي هله کېږي چې ته ډېر خوږ سړی او شیرین سړی. دا ډېره مهمه ده. زما دا عاجزانه التجا ده دې ټولو پښتنو ته. داسې ده زه دې ټولو ته دا ګپ لګوم، خفه نه شي. دې ټولو ته دا عاجزانه التجا کومه. زمونږ فضل زبان افغاني صاحب وایي چې دلته دا قصه ده په دې روانه چې دلته هېڅوک خپل بدو ته شر نه وایي او زه خو د هېڅ چا سره شر نه کوم، ما ترې دا خلک اډو نر نه وایي. نن نه دا خبره امیر صاحب د تبلیغ غونې خپل په زړه کې کښېږدي چې موږ ترې خلک نر نه وایي. زمونږ چې څومره هم پښتانه اتلان دي مشران دي ناکامه شوي ولې دي چې په خپل سړي باندې والي دي، په خپل سړي باندې. موږ تاسو وګورئ د هر سړي په کور کې د تره زوی سره یو بغض کینه ده که نه ده؟ په پوله پټي زموږ شریکه نه ای زما وروره خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی؟ موږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولرو. نو دا مې درته عاجزانه التجا ده. جذبات، زور، شر په دې هېڅ کله د مسلو حل نه راوځي. د قرآن نه راواخله تر پښتو پورې وایي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه. تاسو ته پته شته پستې اوبه د کوم ځای نه را روانې شي؟ ته د هغه ځای نه چېرته یو سریا په دې غر کې راوله که نه نه شي راتلی، ځکه چې هغه سخت دی. هر هغه څیز چې هغه سخت وي که نه هغه لار نه شي ویستی. خپل زړه نرم کړئ، یو بل ته سرجي او سافټ کار نه. دا زما احساس دی چې په دې پښتون وطن کې یو داسې ماحول را پیدا شوی که نه چې موږ یو بل په ځای د دې چې موږ یو بل وهو شور کوو نو موږ یې د شعور د هوش د لارې د دلیل د لارې یو بل سره خبرې وکړو. زه دې له راځمه رفت صاحب او رفاقت صاحب او حاجي صاحب وایي چې تا د حجرې یاران رسته کړه او زه د کالج جینکۍ اوس راټولومه. ټولو ناول خو زه ځان د اعتماد ټریولز برخه ګڼم سرجي او هغه په دې بنیاد باندې چې دا وحدت حاجي صاحب زه د یو څو مودې نه پېژنم او ډېر زما ورسره نږدې اړیکې یا تعلق یا مراسم پاتې شو. زما دا د ایمان برخه ده په ریکارډ باندې دا راځي سرجي چې د دې پښتون وطن په سینه باندې څوک هم حق حلال جایز او ښه کاروبار کوي. بېشکه هغه دې پکې ځان له پیسې هم ګټي. موږ د عبدالستار ایدي دلې نه و چې خیراتي ادارې چلوو، هغه له دې خدای جنتونه ورکړي، ډېر لوی کار کړی دی. خو چې چا د ښه کاروبار انتخاب کړی دی چې غلا نه کوي، ډاکه نه کوي، سمګلینګ نه کوي، اجرتي قاتل نه دی، نو زه هغه سړی ځان هم د هغه ملګری ګڼم او هغه هم خپل ملګری ګڼم سرجي. ځکه چې زه وایم عاجز صاحب دا پوره پښتون افغان وطن زموږ او ستاسو شریک کور دی. ګوره څنګه چې موږ مور اولاد دي، که دا ایمان موږ تېر نه کړو، دا موږ خپل ونه ګڼو، دا به ډېر لوی قامي خیانت موږ کوو. زه خبره کوم رفت صاحب امریکا ولې پرمختګ او ترقي کوي، یورپ ولې مخکې لاړ؟ د هغه ځای هر سړي هغه خاوره اون کړې ده، خپله یې ګڼلې ده. زمونږ یو حاجي صاحب به لګي کاروبار به کوي او خفه کېږو به نه، خو 800 پښتانه به لګي د ده به خپې راکاږي. زه خو مخکې نه شم تېری رانه ولې مخکې ځم؟ ځکه مونږ مجموعي ترقي ونه کړی شو. ګورئ هېڅ د دښمنانو حاجت نشته دی. دا دښمني نه کوي چې ځان لرم. موږ پښتانه چې خپلو کې وو د بل دښمن ضرورت که خیر نشته دی. لہذا یو خو زمونږ نهمه کلیزه د اعتماد ټریولز چې په دې خاوره باندې چې چېرته بدنیتي، تنګ نظري، بدامني، بارود ډز غوبل دي، 9 کاله یو بزنس په ډېر ښه ډول باندې چلول. دا هم د عباس صاحب او د حاجي صاحب د دغه جذبې ته زه سلام کوم. نه په دې منځ کې ستړي شو، نه جذباتیان شو، نه ډز وهلته کولو، خو خپل کاروبار یې حاجي صاحب مخکې روان کړی دی او ځان سره یې خلک هم مخکې روان کړي. دا ټول چې ناست دي دا امپلایز دي یا دلته کارکوونکي دي. د دیو د دې سره رزق روزي تړلی ده. دا ډېر لوی کار دی چې یو دا. دویمه دا اوس چې زه په کومه سلسله کې ولاړ یم نو زمونږ د عمرې سیزن یو ځل بیا شروع کېږي. د دې نه مخکې موږ ډېر په بریا سره په کامیابۍ سره کامیاب ټیمز لېږلي دي، ټولګي لېږلي دي او اوس به زمونږ خواوشا د 80 کسانو یو ټیم په دې را روان 19 نیټه باندې
بیا روانېږي هغه پاکې او مقدسې خاورې ته به ځي. نو موږ په دې باندې هم کلکه عقیده لرو چې که یو کس هم په یو پاک او سپېڅلې جذبه لاړ شي او د هغه لوی دربار په وړاندې هغه د زړه نه یو دعا وکړي چې خدایه ته له جنتونه ورکړي، دا هم زموږ ډېره لویه ګټه ده. نو یو دغه موږ چې دا کم کیک کټ کړو دا زموږ د عمرې سیزن را روان دی. او دریم چې زموږ کومه لویه د خوشحالۍ خبره ده، رفت سر عجز صاحب او نورو ملګرو زه ګرځم په پوره دنیا کې، بهر اوس ټول خلک راغلي دي یو کلیک ته، یو ټچ ته. خو پښتانه اوس هم سړي خبره خلک اوس سمارټ ورک کوي، موږ اوس هم لوی لوی بورې پوګه کړي او پودا له راسره یي، اگر چې خلک اوس ژوندی ونی چې دی په ماشینانو وباسي، خو موږ اوس هم چې کوم دی درې دړۍ تبر اوچته ووایې او هو نو ځان مو بوم ګډوډ کوه، هغه تبر عجز به راته هم خیرې کوي. راغلي د دنیا یو کلیک ته. نو موږ وی چې د نوي دور تقاضا دا ده چې موږ هم ځان اپډیټ کړو. او امیر صاحب کم بزنس چې نه اپډیټ کېږي که نه، نو نوکیا یوه ډېره لویه کمپني وه عجز یې سر وخوړ ځکه چې هغې ځان اپډیټ ونه ساتو. نو د اپنا ټکټ ډاټ پی کې په نوم باندې زموږ یو ایپ موږ باقاعده متعارف کو. اوس به تاسو په خپل کور کې ناست یې د خپل لپټاپ په وړاندې باندې، د خپل موبایل په وړاندې باندې، نه به په دې ګرمۍ کې چېرته وزۍ زړګیا، نه به بهر منډې وایي، نه به رشي، نه هرن، نه ټا ټوټي. پښتانه خو چې یو ځای ته رسي هم نو لویې چغې وایي، اجازان دومره ستړي شوي چې دغه ټکټ کاونټر ته راورسېږي نو یا بېهوشه شوي یا وایي اوبه راکوئ. بهرحال په یو کلیک باندې اپنا ټکټ ډاټ پی کې نه تاسو نیغ په نیغه راتلی شئ او استفاده ترې کولی شئ. تاسو باندې او په دې کتونکو پښتنو باندې دا غږ کومه چې مهرباني وکړئ چې موږ د نورو خلکو ایپس یا د نورې دنیا هغې ته اپروچ کوو، نو ولې نه چې د خپل پښتون سړي دا ایپ موږ د دې سره مرسته وکړو، دا سپورټ کړو. نو اپنا ټکټ ډاټ پی کې ستاسو د ټولو په خاطر او خدمت کې حاضر دی. دا زموږ هغه دوه درې بنیادي خبرې وي.